ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورؤوفنا ورحيمنا وشفيقنا وطبيبنا وسندنا ورحمتنا ومولانا وأعلانا وأجلانا وأخشانا وأتقانا وأولانا وأزكانا وأنقانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام
صدق الله مولانا العظيم. محترم مکرم صدر جلسہ، اکابر علماء کرام، بزرگان دین، د تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم د عظیم مشن په خاطر دلته تشریف راوړونکو ډېرو خوش قسمتو مسلمانانو ورونو، د الله رب العالمین لاک لاک کرم او احسان دی په مونږ او تاسو باندې چې زمونږ د ژوند څو لمحې د نبی مهربان په پهردارۍ کې قبولې کړلې. زمونږ د وجود خلا دای د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د عزت په چوکیدارۍ کې توی کړله. دا د رب ذوالجلال انتخاب دی. الله د خپل محبوب حفاظت په هر چا نه کوي. الله د خپل محبوب د عزت پهرداری په هر چا نه کوي. د پاره رب ذوالجلال د ابوبکر صدیق انتخاب فرمایلی و. د پاره رب ذوالجلال د سیدنا عمر رضی الله عنه انتخاب فرمایلی و. کله چې نبی مهربان دعا غواړي، اللهم اید الاسلام باحد العمرین، ربا مسلمانان کمزوری دی، الله تقویت ورته نصیب کا. یو عمرو ابن هشام دی، بل عمر ابن خطاب دی. د خپل دین حفاظت او پهرداری د پاره د دواړو کې یو مسلمان کا. رب ذوالجلال د عمرو ابن هشام ابو جهل په نوم کراس راکاږي او د عمر ابن خطاب لاټري راخیږي. دا انتخاب په بره کیږي. زما د دین محافظین به څوک وي؟ هغه خلق به کوم وي چاته چې د حزب الله د عظیم جماعت د هغې نسبت ورته میلاو شي؟ هغه خلق به څوک وي چاته چې د انصار الله عظیم نسبت میلاو شي؟ چاته چې د جند الله عظیم نسبت میلاو شي؟ دا انتخاب بره کیږي. دا دی الله رب العالمین د طرف نه د خپل محبوبینو فهرستونه جوړیږي. دا سپینګیره، دا غزوان، دا زمیدار، دا مزدورکار، دا دکاندار، دا نوجوان سټوډنټ، صرف دی به زما د مدینه د جانان په ناموس باندې پهره ورکوي. الله د هر چا انتخاب نه کوي. یاد ساتئ، بعضې خلق وي ژبه باندې کلمې ویلې وي، الله د ګستاخانو په صف کې ودرولې وي. بعضې خلق وي الله رب العالمین ترنه په دغه میدان کې خدمت نه اخیستل غواړي، خاموشه پاتې شي. گیر چاپیر نه غشي را روان دي، د نبی مهربان په سینه باندې لګي، په عزت حملې کیږي او د شیطان اخرس ګونګا شیطان خاموش ولاړ وي. ځان له خپل مسجد پورې محدود دی، ځان له خپل محراب پورې محدود دی، ځان له خپل تسبیحاتو پورې محدود دی. د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم په عزت پهره نه ورکوي. د هغه د ناموس ته تحفظ د پاره د ګستاخانو په ګریوان کې لاس نه ورچي. دا زما د رب انتخاب دی. الله رب العالمین مونږ او تاسو ته دا پهرداری را نصیب کړله. مولانا محمد امین صفدر اوکاړوي رحمت الله علیه فرمایي، وی هړی نه ماته یو خط راغی. هغه خط کې د محبت نه په ډکو الفاظو کې ماته دعوت میلاو شو، راشه زمونږ د مسجد کې په سیرت النبی صلی الله علیه وسلم باندې تقریر وکا. ما دغه ملګرو محبت ته وکتل، ما غاړه کېښودله، ورځ مقرر شوه، زه لاړم په هغې ورځ باندې هغې مسجد ته ور ورسېدم. خلق را جمع دي، ما ته یو څو نوجوانان مخې ته راغلل،
उलमाए किराम दी मा तवाई मौलाना से ताला मुंग तकलीफ दर को तो मुंग डेर दल्लरी न राउ बलले ता ट्रेन के सफर को आगे न रुस्तो टांगे के दे सफर को बिल आखिर तो विहाड़ी तरह और रसीदले को मौलाना से मुंग माजरत को तासु दल तकरीर मकवे 90% दल तकादियानियान दी मुंग ते दमकीरा कड़ेदा कुम सड़े दल ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पसीरत और पसूरत और पनामूस खबर उकी अगर खो मेलमा दे लाड़ बशी खो बिया बमुंग तासु सर गुरु मौलाना साहब जमुंग बची बा खतरे किशी जमुंग बिबियानी बा खतरे किशी जमुंग मालूना बा खतरे किशी जमुंग इज्जतुना बा खतरे किशी मौलाना अमीन सफदर ओकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह वर्त फरमाई बात अगर मेरी इज्जत की होती तब तो कुछ बात हो सकती थी, अब तो आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदारी मदीना की इज्जत की बात है, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। मैं तकरीर करके जाऊंगा, कादियानी ने जो कुछ करना है करके दिखाए। इस रास्ते में अगर हमें मौत भी आ जाए हमें कबूल है। नारे तकबीर, फरमाई माते ने तपोस को वी माते उवी आगे खल को कि मौलाना साहब आप तो मेहमान है, आप तो चले जाएंगे, लेकिन जिंदगी हमारी खतरे में पड़ जाएगी। बेमा वर्तवे स्तासु पा इलाका की दासी और तकड़ जोरावर सड़ेश्ता दे विचिश्ता दे ख्वागा डाकू दे दखल को न मालू न लूटी और ढेर जोरावर ताकतवर दे सो को लमखले न राजी नूर आतर न नुम दे। बेमा वर्तवे मा सर यौ कस मलगरे के दागा कोर रात उखाई जलालम अगसर मुलाकात कोम बिया राजम फरमाई वी जलालम रहनुमा रा सरदे रहबर रा सरदे सड़ी कोरते वर और सवलम दरवाजा में ओड बोला यौ कस रा उवतलो दासे पखपल लोय शान शौकत के लोय शख शख ब्रीतुने पर खुदली दी और पागखपल गुरूर और मस्तई के मौलवी जी क्या काम है, मैंने दरवाजे पे क्यों दस्तक दी। औरतें नूरा ताजदार मदीना के इज्जत की भीख मांगने आया हो। मैदान सजा है, लोग हमें रोकते हैं, आप ताजदार मदीना की सीरत पर तकरीर नहीं सुनाएंगे, आपकी जरूरत पड़ गई है। फरमाई वही नूरा दा से चुस शो लकद बिजली करंट चल पदे वजूद के चा चला बोले मातवी मौलवी जी मैं डाकू जरूर हूं पर बगैरत नहीं, ताजदारी मदीना का एक गुनाहगार उम्मती जरूर हूं, मैं साथ जाऊंगा, मैं आपके शाने बशाने खड़ा रहूंगा। और मैं देखता हूं इन लोगों की जुर्रत को, किस तरह वो सीरतुर रसूल पर, किस तरह वो नामूस रिसालत पर मेरे मुसलमान भाइयों को सताएंगे। वही जमा सर रवान शो मौलाना अमीन सफदर ओकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई मा 3 घंटे तकरीरों को देर असरफात वलाड़ दे तकरीर खत्म शो तकरीर नौरुस्त दे ऐलान के लोगों मेरी बात सुनो, कादियानियों तक भी पहुंचाओ। आप लोग मुझे जानते हो, मैं नूरा हूं, अगर किसी ने मुसलमान को टेढ़ी आंख से देखा तो फिर उसकी दुश्मनी मेरे साथ होगी। फरमाइए मौलाना अमीन सफदर ओकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह जलसा खत्म शवाला खलक खुशहाल शो ज शुक्र दे यो सहारा को मिलाव शवाला अल्लाह रब्बुल आलमीन दखपल महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनामूस बांधे पहरेदारी नूर आता नसीब करला। वही जकोर दरागलम सम्याश्ते तेरे शवले सो म्याश्ते पस जमा दरवाजा उड़ा बेदला। मौलाना अमीन सफदर ओकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई विज दरवाजे तशुम यो सड़े दे खकोले तक स्पिन पटके यो हले दे खैस्ता गिरे प्रे खदा खैस्ता खुशबू अतरे लगोली दी और जसंगे ज उलिदम मा तरा तरगाड़ वतो दे जाड़ी जतने तपोस को भाई आप कौन हो, मुझे तारुफ तो करा दो। खपल तारुफ करा तो कि ये सोक विदेसर रुस्तु की ब्याजमा सर तरगाड़ उजी दे जाड़ी
د چې مصافحه کله زما سره معانقه ختمه کړله ما دته وکتل دې ما ته مولانا صاحب آپ نے مجھے نہیں پہچانا میں نورا ڈاکو ہوں کوم ورځ باندې چې ما پهره ورکړله په ناموس رسالت هغه شپه باندې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم خوب کې مې ولیدلو زه ځان ته رانږدې کړم زه د خپلې سینې سره ولګولم زه تندي باندې ښکل کړم ما ته فرمایي نورا تا زما په عزت پهره ورکړې ده الله رب العالمین ستا ټول جرمونه معاف کړه ستا د زندګۍ دا 3 غنټې ډېرې قیمتي دي الله فرمایل چې زما د محبوب په عزت پهردار د فرشتو جرمونه معاف کړي ما لاس دل نه ورزي زه به دله څرنګه عذاب ورکوم زما د محبوب په عزت پهره ورکړې ده فرمایي وی نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک راته خوب کې خوشخبری او زیری راته او نورا تا زما د عزت لاج ساتل دی الله واسطه د عزت لاج ساتي فرمایي وې د هغه ورځې نه وروسته زما د زړه کیفیت بدل شوی دی مولانا صاحب ما چې د چانه مالونه لوټلیو زه هر کور دروازې ته تلم هغې ته مې د هغې مال واپس کړی دی د هغې نه مې معافي غوښتلې ده چې بس ما توبه وباسله زه نبی مهربان د خپلې سینې سره لګولې نبی مهربان خپلې مبارکې شونډې زما په تندي لګولې بس زما نوره توبه ده زه نور په دغه لار باندې تک ته تیار نه یم مولانا صاحب دا څو میاشتې منځ کې تېرې شولې زما د زړه کیفیت دا دی چې ما ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سینې هغه ټنډک کوم چې خوب کې ما ته محسوس شوی و ما ته چې هغه رایادېږي زما د سترګو نه اوښکې راځي زما د زړه کیفیت بدل شوی دی حضرت جی زه راغلی یم الله رب العالمین د ټول عمر جرمونه د ناموس رسالت په 3 غنټې پهردارۍ باندې ورته ووینځل نعرہ تکبیر تازدار ختم نبوت تازدار ختم نبوت او دا عشق مصطفی دا د مسلمان هغه پټه سرمایه ده یاد ساتئ دا د هر مؤمن په زړه کې پرته ده دا یوازې د عالم او د طالب او د تبلیغي او د دیندار نه د مجرم نه لوی مجرم دی وي خو د نبی مهربان سره په سینه کې زړه او محبت ضرور وي موز به نه کوي روژه به نه نیسي تلاوتونه به ډېر نه کوي خو چې د ناموس رسالت خبره راځي دی به په صف اول کې ولاړ وي دا اوس د نږدې ورځو کې د تیره یوه صدۍ کې تاریخ ګورئ غازی علم الدین په ناموس رسالت پهرداري ورکړې وه راجپال جهنم رسید کړی غازی علم الدین دا عالم نه دی دا ترکان دی د ترکانۍ دکان یې دی د حضرت سید عطا الله شاه بخاري رحمت الله علیه چې د هندوستان هر دفتر ته هر دروازې ته ودرېد فریاد یې وکړو راجپال یو کتاب لیکلی دی رنګیلا رسول په نوم باندې هغې کې د نبی مهربان بې عزتي بې حرمتي کړې ده کمشنر صاحب ایکشن پې واخلی جج صاحب د ده خلاف ایکشن واخلی سموټو ایس ایچ او صاحب ډي ایس پي صاحب اف آی آر پې کټ کوي چې د هیڅ یو ځای نه شنوایي ونه شوله راغی او په دهلی کې یو اجتماع ته خطاب کوي او فرمائی کل رات اما عائشہ احمد سعید دہلوی کے گھر پہ دستک دے رہی تھی اور چیخ چیخ کے رو رہی تھی مجھے میرا دوپٹہ کون پہنائے گا میں جنت البقیع میں انتظار کر رہا ہوں مجھے میرا دوپٹہ کون پہنائے گا میرے تاجدار مدینہ کی عزت کی چوکیداری کون کرے گا دا الفاظ ویلو دا نوجوان پاسد دخپل زینشاہ جی یہ کام میں کروں گا میں بنوں گا پہرادار ناموس رسالت میں بنوں گا چوکیدار ناموس رسالت لاڑ راجپال جہنم رسید کو گرفتار شو قائد اعظم محمد علی جناح سے بغیر د فیس نہ د دې عاشق رسول د دې غازی ناموس رسالت د وکالت مقدمه لړاو کړې ده نن د پاکستان د هغې جج نه سوال کوم جج صاحب چې خپل ځان ته په خپل دفتر کې دننه د قائد اعظم محمد علی جناح صاحب دغه تصویر لګولی دی جج صاحب مونږ دې ورځې دپاره پاکستان نه غوښتلو چې د غازی فیصل خالد په لاسو کې باد کړی وي او
شفقت مسیح او شګفتا کوثر غوندې ګستاخان رسول به د دې ځای په غاړه کې د ګلونو هارونه ورچولې شوي رها کېږي. عاشق رسول اتکړو کې ګستاخ رسول په غاړه کې د ګلونو هارونه او د عاشق رسول په لاسو کې اتکړې او زنځیرونه. دا د قائد اعظم مشن نه و. دا د قائد اعظم مخامخ لګېدلی پورټریټ جج صاحب ستانه تپوس کوي، ستانه سوال کوي دا کوم پاکستان دی؟ دې ورځې دپاره خو مونږ پاکستان نه غوښتلو، ولې مونږ دې حالاتو ته پاتې شولو؟ زما محترم ورونو، ما آواز تاسو ته در رسېږي؟ شاته در رسېږي آواز؟ بس ټیک ده، ماته آواز در رسېږي شاته؟ زما محترم ورونو، دې دپاره زمونږ مشرانو پاکستان نه غوښتلو. آغا غازی علم الدین دی، زړه کې دننه عشق مصطفی را بیدار شو. آغا غازی علم الدین دی. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب ورته وایي وایستانه به جج صاحب استفسار کوي نو ته ورته ووایه چې ما کله په ناموس رسالت باندې ننګ او غیرت کو هغه وخت کې زه مخبوط الحواس ما هوش و حواس میں برابر نه و، نو د دې وجې نه دا کار زمانه شوی دی. دی چې جج صاحب ته مخامخ کیږي وایي جج صاحب میں نے اپنی پوری زندگی میں اگر کوئی کام ہوش و حواس سے کیا ہے تو وہ تاجدار مدینہ کی عزت کی حفاظت ہے. ما دا یو کار ډیر په سوچ سمجھ سره کړی دی، دا ما جذباتو کې نه دی کړی، دا ما ډیر په سوچ سمجھ سره کړی دی. زه په دې مطمئن یم او زه دا اقرار کوم که د نن نه وروسته بیا هم چا د تاجدار مدینه په عزت باندې لاس اوچت کو زه ژوندی وم، زه هغه هم نه پرېږدم. زما محترم ورونو، دله پانسي ورکړلی شوله. دی چې په پانسۍ باندې کله خیږي هغه شپه باندې د پانسي ګاټ یو چوکیدار دی عبدالله نوم یې دی، هغه د دا واقعه را نقل کوي. وی ما د شپې په نیمه شپه باندې د پانسي ګاټ په دې کمره کې رڼا ولیدله. زه حیران شوم، د پانسي ګاټ مجرم ته خو رڼا نه وي، سار له د پانسي د رڼا د کوم ځای نه راغله؟ وایي زه د دې کمرې طرف ته په منډه روان شوم، هسې نه چې ده چېرته ځان ته اور ورته کړی د ډېر زیات ټینشن د وجې نه بل څه حادثه شوي. وایي میں قریب ہوتا گیا روشنی اوپر چلتی گئی. وایي رڼا په بره باندې روانه شوله. زه چې کله ورسېدم اوس رڼا بره لاړه. ما د دنه تپوس کو عالم الدین مجھے بتاؤ یہ روشنی کون لے کے آیا تھا؟ ما تو چھوڑو یہ بات ہے. ما ورته نا اپنے سینے میں یہ راز چھپا کے ہم سے نہیں جانا، مجھے ضرور بتاؤ گے یہ کون تھا، یہ روشنی کون لے کے آیا تھا. وہی دیرہ توائی میری آخری ملاقات کے لیے تاجدار مدینہ تشریف لائے تھے. فرمائی وہی عالم الدین رات ویل ساتھ حضرت علی المرتضی حیدر کرار بھی تھے. مجھ سے پوچھنے لگے عالم الدین ناموس رسالت کی خاطر پھانسی پہ چڑھنے سے ڈر تو نہیں لگ رہا؟ ما ورته نہیں حضور. ما ته وی چې بیا زما یو خبره واوره چې کله تا نه اخري تپوس سوال درنه کېږي چې د زړه تمنا دې څه د آخري آرزو دې ووایه، نو ته ورته ووایه زما د لاس ته اتکړو نه کولاو کوي. د تا لاس چې د اتکړو نه کولاو کي نو پانسۍ دا پنده به راواخلې او خپلو شونډو سره به یې ولګې، ښکل به یې کې مخامخ چې هر څوک په ډیوټۍ باندې هغه ته به ووایې پوری دنیا کو بتا دینا کہ تاجدار مدینہ کے عزت کی خاطر پھانسی کے پندے چومنے والے نوجوان امتی اب بھی زندہ ہے. تاجدار ختم نبوت، شہداء ختم نبوت.
फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुखसत हो रहे थे तो मुझे फरमाने लगे, आलमुद्दीन रोज़ा रख के मेरे पास आ जाना, मैं हौज़े कौसर के पानी से आपकी इफ्तार कराऊंगा। फरमाई दल पानसी वर्कड़लेश वाला द जनाजे ता अल्लामा इकबाल अगर रवान दे लग लेट शो नो दा अगर वक्त इमाम ता खतीब ता सवाल जवाब रा लेगी कि तादी बने के जमा तर रतलो पूरे व जनाजा न पढ़ावे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के संगरा और से द मखने कफन उचत को दे ये तंदी बांदी खुल को योडेर तारीखी जुमले उवेला तरकान के बैठे आज तू बड़े बड़े उलमा औलिया से बाजी ले गया। तरकान बचिया ताशिक रसूल शुए त शहीद नामूस रिसालत शुए ता लोले उलमा रुस्तु प्रयोग खोदल ता लोले औलिया रुस्तु प्रयोग खोदल कुम कुर्बानी ची लोले खल्क नवा वर्कड़े ता वर्कड़ला। इश्क मुस्तफ़ा दा हर मोमिन मुसलमान द जड़ सरमाया द दौलत ते दा हर जड़ के प्रोत दे दा नूरा पर जड़ के डाकू जड़ के प्रतवा इश्क मुस्तफ़ा प्रोत वो दा गाजी अलमुद्दीन पर जड़ के प्रोत वो आमिर चीमा च जर्मनी तले द यूरोप पमंस के प मखलूत माहौल के लिबरल और सेक्युलर माहौल के यूनिवर्सिटी के सबक हुई डिग्री हासिल और द पार तले चकल हाल खबर शो च द द्वार जहान द सरदार मुबारक कार्टूनना यो मारूफ कार्टूनिस्ट जोड़ करी दी न लाड़ अगर मारूफ कार्टूनिस्ट जहन्नम रसीद को और ब्यारागे पखपला बांधे गिरफ्तारी और कड़ला दो शपी द जर्मनी पर जेल की तीरी कड़ी दी और पर दिरिश्तम अशप बांधे द सजाए मौत और कर दे शवे दे आखिर शप बांधे दे खपल प्लार तो टेलीफोन कही, अब्बू आपने मुझे भेजा था ताकि मैं आपके लिए दुनिया कमाऊँ, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, हमारी बहनें हैं, मेरा कोई दूसरा भाई नहीं है, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ और आपकी ये आरजू थी कि मैं आपके लिए दुनिया कमा सकूँ। मैं आपके लिए दुनिया तो नहीं कमा सका पर मैंने आपके लिए जन्नत ज़रूर कमाई है। 22 रात होने को है, 2 शपी की 2 वालिदी 10 शपन दरागले जमात ताजदार मदीना ज़ियारत न दे नसीब शवे और बेगाना शपा के राता ताजदार मदीना फरमायल, आमिर बेटा बहुत लेट हो रहे हो, मैं जन्नत के दरवाजे पे आपके इस्तकबाल में खड़ा हूँ। जो इस्तकबाल के वलाड़े द नामूस रिसालत पहरेदारानो मखफ की गई मुंग पदे मैदान माने ढेर खुशहाल आयु, मुंग पदे इंतखाब खुशहाल आयु, मुंग द रब जुल जलाल पदे तकसीम खुशहाल आयु, लोग मुकबूल दा, तंद मुकबूल दा, सख्त मुकबूल दा, तकलीफ मुकबूल दे, बेखूबी मुकबूल दा, बेआरामी मुकबूल दा, FIR मुकबूल दे, जेल मुकबूल दे, वजूद टुकड़े टुकड़े मुकबूल दे। को नबी ये मेहरबान प गुंबद खिजरा के दाग रूह प तड़पावे दलो बांधे दा मुकबूल न दे, देगीद खफगान मुकबूल न दे। जमा मुहतरम रुणो मुमताज कादरी पुलिस नौजवान वो ओए कतल यो गुस्ताखी रसूल दे द जमाने गवर्नर दे और दे वर सर गनमैन दे उचे कले ओ कतल चागा द नबी अलैहि सलातु वस्सलाम द नामूस वाला कानून तखपल गंदगी उवेला नो द पजल के दन इश्क मुस्तफ़ा अल्लाह रा बैदार को दी त न गुरी चे पचा बांधे लाश उचतो मा द नबी अलैहि सलातु वस्सलाम आशिक ता द नबी अलैहि सलाम न लोई प दुनिया के हिस्सों नखकारीगी जदा सूक तौहीन कई अगर चे हर सूक वी जमा मुहतरम रुणो द पुलिस के आशिकान मुस्तफ़ा, फौज के आशिकान मुस्तफ़ा, ब्यूरोक्रेसी के आशिकान मुस्तफ़ा, स्टूडेंटानों के आशिकान मुस्तफ़ा, द यूनिवर्सिटी के अब्दुल वली खान के मशाल चिकल अल्लाह तकंजल शोरो कर दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीन शोरो को मजहब खिलाफ नारी लिखल शोरो करल दा मदरसी तलबा नौ दा तबलीगी मरकज चिल्ले लगउन के सलूर म्याश्ते लगउन की तबलीगियान नौ दा यूनिवर्सिटी स्टूडेंटान वो जुड़नों के दन दे अल्लाह मोहब्बत और दे अल्लाह द रसूल मोहब्बत रा बैदार शो हुकूमत वक़्त पैगाम दे याद साता द रेड लाइन द रेड लाइन चिचा क्रॉस को सिर्फ
د مزاحمت توقع دې د ګیرې او د پګړۍ والا نه ساتي. د پاکستان په چوک او چوراهه باندې به هر امتی په مقابله کې په مزاحمت کې ولاړ وي. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاج ختم نبوت، شهداء ختم نبوت، غازیان ختم نبوت. تا په ملک کې د ګستاخان رسول د رهایي سلسله شروع کړې ده. تا آسیه ملعونه رها کړه، تا عبدالشکور قادیانی رها کو، تا د نن نه 3 ورځې مخکې 2 نور ګستاخان رها کړل. دا ما چې تاسو ته نومونه واخیستل، شفقت مسیح خاوند دی، شګفتا کوثر یې ښځه ده، ټوبه ټیکسینګ کې سن 2013 کې د خپلې محلې د امام نمبر ته د نبی علیه السلام د توهین او د ګستاخۍ میسیجونه لیږي. امام صاحب د خپل کلی وکیل صاحب ته وایي وای دا دواړه عیسائی جوړه ده او دی نبی علیه السلام ته کنزل رالیږي. زه چې په کم مجمع باندې په منبر او محراب باندې تقریر وکم د نبی علیه السلام په عظمت باندې، دا بدبختان ما ته داسې میسیجونه رالیږي. هغه وکیل صاحب وایي وای ما هغه نمبرو ته ټلیفونونه شروع کړل، دوی پوه شو ټلیفون به نه ریسیو کو، ټلیفون به کټ کو. بیا یې ماته د نبی علیه السلام د توهین نه ډک، د قرآن د توهین نه ډک میسیجونه شروع کړل. وکیل صاحب لاړ FIA سایبر کرایمز وینګ سره FIR در هغې ته شکایت وکړو، هغوی راغلل انویسټیګیشن یې وکړو او دا موبایل نمبر دا د شفقت مسیح په نوم دی، دا د شګفتا کوثر په نوم باندې دی. د هغې CDR یې راوباسلو. د دې موبایل نه د امام مسجد، د دې موبایل نه د دغه وکیل صاحب په نمبر باندې کم میسیجونه شوي دي، فل CDR ریکارډ دا یې راوباسلو. هغه CDR ریکارډ هغه ټچ کړلو د پولیس انویسټیګیشن سره، لاړل عدالت ته، عدالت کې د دې خلاف FIR کټ شو او د پاکستان پینل کوډ د هغې د دفعه 295C تحت دوی ته سزای موت د ټوبه ټیکسینګ عدالت سناو کو. 2014 کې زما محترم ورونو دا دومره محنت چې په دې موجوده حکومت کېدلو، د ډیر وخت ګستاخانې ورته په جیل کې په انتظار کړیو چې دی به په حکومت کې راځي او دی به موږ له ګستاخان رها کوي، دی به په حکومت کې راځي او دی به قادیانیان په منسټرو باندې کېنوي. هغه شهزاد اکبر معاون خصوصي سپیشل ایڈوایزر ټو پرایم منسټر اف پاکستان د چا متعلق چې د تیر یوې میاشت نه نذیر چوهان د PTI د اسمبلی د پنجاب رکن بار په پریس کانفرنسو کې وایي چې د وزیر اعظم صاحب دا معاون خصوصي قادیانی دی، د انټرویویانې موجود دي چې زه قادیانی یم او ما ته په خپل احمدیت او قادیانیتوب باندې فخر دی، او هغه ورته بار وایي یوه ورځ په میډیا باندې راشه او په مرزا غلام قادیانی باندې لعنت ولیږه، هغه ته دجال ووایه، هغه ته کذاب ووایه، هغه ته ملعون ووایه، هغه ته جهنمی ووایه. د شهزاد اکبر په خوله باندې پټۍ لګېدلې دي، هغه منظر عام ته نشي راتللی. زما اواز تاسو شاته در رسیږي؟ بس مې چېړه پرېږدوه. نو زما محترم ورونو، هغه شهزاد اکبر چې نن د حکومت په ایوانونو کې ناست د قادیانیانو نماینده دی، موږ هغه ته ویل غواړو خبردار، یاد ساته پاکستان د تاجدار مدینه امانت دی، د پاکستان 21 کروڑه مسلمانان د ختم نبوت محافظین او پهردار دي. ستا د یو څو ورځو کورسۍ دا به تیره شي، ځان له به ذلت او رسوایي وګټې، د نبي علیه السلام په ناموس باندې هیڅ فرق نشي راتللی. زما محترم ورونو، اپریل د مئی نه مخکې د میاشت کې د یورپین پارلیمنت د هغې اجلاس وشو او د یورپین پارلیمنت د هغې نه یو قرارداد پاس شو چې 6,500 کسانو د هغې قرارداد په حق کې ووټونه ورکړل او صرف 3 کسانو د هغې قرارداد په مخالفت کې ووټ ورکو. قرارداد کې څه لیکلي دي؟ قرارداد کې هم دا خبره لیکلې ده
چې پاکستان आवाज نه درځي आवाज شاته نه ځي قرارداد کې لیکلي دي چې پاکستان هغوی ته مونږه یو خصوصي سپیشل پیکیج ورکړی دی او هغه سپیشل پیکیج هغه څه شی دی GSP پلس جنرلایزډ سکیم آف پریفرنس دا ورته مونږ ورکړی دی چې د پاکستان کم ایکسپورټس راځي په هغې باندې مونږه ډیوټي ختمه کړې ده ټیکس هم پې ختم کړی دی او د پاکستان هغه مصنوعات هغه یورپ ته رارسیږي په ارزان قیمتونو باندې د یورپ په منډو کې خرڅیږي نو خبردار پاکستان به دوه کارونه کوي یو به شګفتا کوثر او شفقت مسیح رها کوي او دویم به ناموس رسالت قانون ختموي او کدای ختم نه کړل دا دواړه مطالبات یې زمونږ ونه منل نو مونږ به GSP پلس سټیټس د پاکستان د اکانومي نه دا ختم کو د پاکستان په برآمداتو باندې به مونږ ډیوټي ولګو زما محترم ورونو چې د پاکستان برآمدات ټول کال ټیک ټاک اوچلیږي او هغې ورته GSP پلس سټیټس ورکي نو پاکستان ته صرف 4 ارب ډالر منافع دا ورته ملاویږي زمونږ او ستاسو د دې وخت حاکمانو د نبی علیه الصلاة والسلام په ناموس باندې سودا صرف د 4 ارب ډالر په عوض باندې وکړله ای بدبختو تاسو ته پته نشته دی دا کلهم کائنات د مدینې د جانان د یو ویښته نه قربان شي والله العظیم کو داغه د یو ویښته سره دا ټوله دنیا برابرېدلی شي 4 ارب ډالر به تاسو واخلی دا به تاسو هضم نه کړلی شئ چې تاسو مدینه خفه کړه او تاسو جنت البقیع خفه کو تاسو مسلمانانو زړونه ودردول نو یاد ساته دا ډالرې به ته هضم نه کړلی شي جج صاحب کوم جج صاحب چې دا فیصله کړې ده الله له روان یې یو ورځ به ته په سپین کفن کې په یو وړوکي ډوغل کې په قبر کې پروت یې بیا به ستانه ګیر چاپېره دا پروتوکول نه وي دا سکیورټي به نه وي ته به په ګنټۍ باندې مخلوق نشي دباولې هغه ورځ باندې ملمن الملک اليوم لله الواحد القهار د قضاوت په کرسی باندې رب ذوالجلال فرما دی تشریف فرما دی تا نه به تپوس کېږي د نبي مهربان په حق کې جج صاحب په کومو سترګو به د مدینې د جانان مخ ته ګورې چې تا د هغه ګستاخي کوونکي او توهین کوونکي خلق رها کړي وي ته به په کومو سترګو باندې نبی علیه السلام ته مخامخ کېږي بدبخته موږ د کو سترګې کړلو موږ به په کومو سترګو نن نه وروستو مدینې ته ځو او د نبي مهربان په قبر باندې به سلام پیش کړو د هغه پاکستانیان دي کومو پاکستانیانو چې عاشقان رسول ممتاز قادری هغه ماته داسې رالیږلی دی کوم پاکستانیانو چې غازی فیصل خالد هغه ماته داسې رالیږلی دی او کوم پاکستان کې چې ګستاخان رسول رها کیږي دا هغه پاکستان دی دا د هغې پاکستان فیصلې دي خو یاد ساته مونږه ستا د دغې فیصلو نه د براعت اظهار کوو د الله په ځمکه د الله د اسمان او دا ټول کائنات مونږه ګواه کوو او مونږه دا وایو چې ربه مونږ د دغې فیصلو حمایت نه کوو الله مونږ د ګستاخانو ملګرتیا چرته نه کوو الله مونږ د عاشقان مصطفی په صف کې ولاړ یو داسې دا او که نه ده او مونږ به تا دم مرګ انشاءالله د عاشقانو په صف کې ولاړ یو انشاءالله که خیر زمونږه ځوانۍ ختمیږي ختمې دي شي وجودونه ختمیږي ختم دي شي اولادم قربانیږي قربان دي شي مالم خرابیږي خراب دي شي ربه د نبی مهربان اسرا د هغه د لاس مبارک د خپلو سرونو نه دا نشو لرې کولی د محشر په میدان کې مو دغه یو سهارا ده چې هر طرف نه مو امیدونه قطع شي بس دقه یو مو د امید اخیرنی کرن دی نبی مهربان ته به په مړو مړو سترګو ګورو زمونږ سفارش او شفاعت وکړه زمونږ دغه اخیرنی سهارا ده انشاءالله په پاکستان کې به د ناموس رسالت د قانون مونږ تحفظ کوو که خیري مونږ د وخت حاکمانو ته هم وایو ججانو صاحبانو ته هم وایو دا ټیک ده
شفقت محمود شفقت مسیح تاسو رها کو شگفتا کوثر تاسو رها کړلا او یاد ساته عمر لبستا حکومت نوي حکومت دی روان دی ان شاء الله اسلام آباد باندې د عاشقان مصطفی دی هغه حکومت را روان دی ان شاء الله که خیری دا یو ګستاخ مو په نظر کې دی د دې یو بیوروکریټ دا فیصله مو په نظر کې ده دا یو جج صاحب مو په نظر کې دی دا یو وزیر صاحب او منسٹر صاحب مو په نظر کې دی مونږ به د نبی علیه الصلاة والسلام د ناموس تپوس کوو ان شاء الله که خیری او خبردار په پاکستان کې ناموس رسالت قانون زما او ستا ترمنځ د امن د معاهدې دپاره کمټمنټ او اګریمنټ دی کوم بدبخت ناموس رسالت قانون ته لاس وروړلو یاد ساتئ دا ټول پاکستان کې به اور بلیږي اور دا اور به بیا څوک مړ کولی نشي پاکستان کې کوړو کې دی کو لوی دی پاکستان کې کو پرایویټ دی کو سیول دی کو ملټری دا پاکستان کې کو ځوان دی کو بوډا دی پاکستان کې زمیندار دی کو تاجر دی د نبی مهربان د ناموس او د عزت د هغې پهردار دی محافظ دی یو څو ججان یو څو جرنیلان یو څو بیوروکریټ یو څو منسټران دا د نبی علیه الصلاة والسلام په ناموس سودا وکړي مونږ هغې سودا منلو ته تیار نه یو مونږ به مزاحمت کوو انشاءالله که خیری مونږ به مقابله کوو انشاءالله که خیری مونږ خو عقیده دا ده نماز اچھی روزہ اچھا زکوٰۃ اچھی اور حج اچھا مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا تا د ګستاخانو ژبې بندې نه کړلې او ته لګیایې ما ته وایې چې په منبر باندې به تاسو خطبې زموږ د مرضۍ مطابق ورکوئ ما ته اوس پته ولګېدله زما د منبر د خطبې څومره زور دی ما ته اوس اندازه وشوله زما د منبر نه اوچتېدونکی آواز دا په چا باندې بد لګي ما ته اوس اندازه وشوله ما خو اوسه پورې وي چې د خپلې محلې د غریبو خپلو مقتدیانو ته لګیایې ما اوس راته اندازه وشوله چې دشمنان دین ته زما د دې خطبې نه څومره تکلیف رسیږي ان شاء الله زه به خپلې خطبې دا نورې هم د الله او د الله د رسول د منشا مطابق ورکوم که خیري زه به د خپل حریت زه به د ختم نبوت زه به د ناموس رسالت دا اوازونه د خپل منبر او محراب نه نور هم تیزوم ان شاء الله ما ته اوس اندازه وشوله چې زه اسلامي سیاست موضوع چیړم په منبر او محراب باندې نو تا ته څومره درد در رسیږي څومره تکلیف در رسیږي ما ته پته ولګېدله ما چې غشې په کم هدف باندې ویشتلی و زما غشې هغه تیر به هدف دی هغه ټیک ټاک په خپل مقصد او هدف باندې لګېدلی دی ان شاء الله ثم ان شاء الله د پاکستان د منبر او محراب نه به د حریت د ازادۍ د ختم نبوت او د ناموس رسالت اوازونه بلندیږي ان شاء الله تا په ګستاخانې صحابه باندې پابندي ونه لګولې شوله ابو بکر صدیق صاحب ته په پاکستان کې علانیتاً کافر وویلی شو استغفر الله العظیم صحابه کرامو توهین وشو د هغې ژبې چا بندې نه کړې د نبي مهربان توهین وشو د هغې ژبې چا بندې نه کړلې نو چې ته د ګستاخانو په ژبه تاله نشي لګولی یاد ساته د عاشقان مصطفی په ژبه ستا پلار هم تاله نشي لګولی چې دا سپي په پاکستان کې غپېږي نو دا زمري به په دغه ځنګل کې خامخا غړمبېږي انشاءالله که خیر دا ژبې به تعالو بندې د حق ده چې کله خاورو له لاړې شي او د پاسه پې خاورې انبار شي هغه صورت کې به دا ژبه د حق د وینا نه بندېږي دا ته داسې نشي بندولی دا د مجاهد نبی مجاهد وارث امت دی دا د مجاهد نبی مجاهد وارثان دي د دوی په ژبو ته پابندي دا نشي لګولی ان شاء الله ثم ان شاء الله مونږ د حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب په قیادت کې د تحفظ ناموس رسالت دپاره د تحفظ ختم نبوت دپاره د الله د دین د سربلندۍ دپاره د اسلامي نظام د نفاذ دپاره
د الله په ځمکه باندې دا ټول کائنات ګواه کو مونږ کلمه درستو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ربا د دې کلمې د ویلو نه وروسته مونږ عهد کو چې تر څو پورې زمونږ ژوند دی مونږ به خپل صلاحیتونه ستا د دین دپاره قربانوو انشاءالله ټول وایي تكبير دار ختم النبوة قاديان يا بلالة قاديان يا بلالة قاديان يا كاجوياري قاديان يا كاجوياري ابن غفور سے زمونږ عقیده دا ده چې د ناموس رسالت په پهردارۍ کې توی شوی خلا دا د هغې خولې نه ډېره مقدسه ده کم چې د بیت الله په طواف کې تویېږي زموږ عقیده دا ده چې د نبی مهربان په پهردارۍ کې لګېدلي وختونه دا په مسجد کې سر به سجود وختونو نه د الله په دربار کې ډېر لوی قدر و قیمت لري زموږ عقیده دا ده مونږ پیسې لګو الله اجر راکوي مونږ خوله تویو الله اجر راکوي مونږ ځواني استعمالو الله اجر راکوي دا زمونږ د ایمان حصہ ده دا مونږ د خپل ایمان لازمی جز گنو نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے سر مقتل بھی اس کا ذکر کرنا عین ایمان ہے ڈراتا ہے مجھے دارو رسن سے کیا اے نادا نبی کی عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے دا زمونږ د ایمان تقاضا ده دا زمونږ د اسلام تقاضا ده د دې نه مونږ وروستو کېږو نه بېدینو ته د کلاو اجازت وي او دیندارو باندې پابندۍ لګې خواتین مارچ کې ښځې راووتلې لاسو کې پورټریټ نیسلی دي یوه ښځه سور پورټریټ په لاسو کې نیسلی دی د پاسې پې لیکل کړي دي د حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها د نبی علیه السلام سره د نکاح د هغې نه تعبیر څنګه کوي د دې رنډیو ښځو د دغې د هغې د سوچ ته غوږ کېدوئ وایي میں جب 9 سال کی تھی دا د حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خبر کئی تو وہ 50 سال کا آدمی تھا نبی علیہ السلام یادئی میری آواز دبائی گئی میری آواز خاموش کرائی گئی اور اس کی آواز اب بھی مسجدوں سے گونج رہی ہے دی طرف ته اشاره کوي چې نبی علیه السلام حضرت عائشہ سره جبرن نکاح کړی و د هغې آواز یې خاموشه کړی و د هغې په مرۍ یې ګوتې کېښودلې وې گویا کہ عائشہ مظلومه و نبی علیہ السلام العیاذ باللہ ظالم و دی طرف تا هغه اشاره کوي او بیا سوایی وی اس کی آواز اب بھی مسجدوں سے گونج رہی ہے او وی ګوره د نبی علیہ السلام هغه آواز د جبر او د ظلم هغه نن هم د جماعتونو د منبر او د محراب نه راوځي اوس راته اندازه وشوله چې زما د مسجد د منبر او د محراب د آواز مخالف دا په پاکستان کې هغه لیبرل طبقه ده هغه سیکولر طبقه ده هغه لادین طبقه ده کم چې په پاکستان کې حیا ختمول غواړي کم چې په پاکستان کې لوپټه ختمول غواړي کم چې په پاکستان کې نکاح فری سوسایټي راوستل غواړي د ملالا بیان به ټولو اورېدلی وي وایي زه حیران یم دې خبرې ته چې خلک په نکاح باندې دا دستخط څرنګې کوي څه دپاره یې کوي په پارټنر باندې په پارټنرشپ باندې خلک ولې ګزاره نه کوي دغه ملالا دا چې کله د ډرامې په انداز کې د پاکستان نه رخصت شوله هغه وخت کې زما قائد مولانا فضل الرحمن ویلي و چې د دې جنۍ په پشت باندې کومه مغربي لابي ولاړه ده او هغه دا جنۍ د پاکستان د حکمرانۍ دپاره تیاری یاد دې وساتي جمعیت علماء اسلام د هغه وخت نه د دې سوچ او د دې فکر او د نظریې سره اعلان جنگ کړی و نن هم زمونږ د دغه سوچ او فکر سره اعلان جنگ دی ته د بېدینو ژبې نشي بندولی او د دیندارو مخې ته نر جوړ شوی زه به په تا باندې خطبې بندومه یاد ساته دا خطبې ته نشي بندولی دا د شیخ الهند بچي دي دا د دیوبند بچي دي دا د حضرت مدني بچي دي دا ژبې به د حق ده ګویا کېدلو نه الو بندېږي
چې کله د دې وجود نه روح اوزي او دا جبې په خاورو کې پریوزي چې تر کوم وخت پورې ژوند دی نو د جمع گفتن دا زمونږ د ختم نبوت دی زمونږ د جبې گویایي د ناموس رسالت ده زمونږ د جبې گویایي د الله اکبر ده زمونږ د جبې گویایي دا د اسلام زنده‌باد ده زمونږ د جبې گویایي دا فداک ابي و امي یا رسول الله ده زمونږ د جبې گویایي دا د الله د دین د پاره د لبیک ده زمونږ د جبې گویایي دا د حرمین شریفین د پاره د لبیک ده زمونږ د جبې گویایي دا به د الله رب العالمین د دین په حمایت او حفاظت کې چرته هم دا به بندہ نشی انشاءاللہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے اللہ کے شیروں کو مت چیڑنا تم ورنہ یہ مٹتے 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 دنیا کو مٹا دیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین